دوباره دیر ګاډي کې کېناستو نو سړي راته ویل کوم نه راتښتېدلې او چکر له راغلی نو روټۍ هم خوړلی ویم نه بس روټۍ راباندې خوړو بیا یې راله روم ونیو. حاضر دی قدرمنو راغلی نن مردان فارهوتي فردل آباد کې یو او یو ماشوم چې د کور نه وتی و د سکول نه روک شوی و او چې لکه یو سهار سکول ته وتی و او تقریبا بله ورځ 11 بجې کور ته راغی او شپه هم بهر کړی و تقریبا 30-35 ګنټې د بهر تېرې کړې وې نو دې ماشوم سره اوس دغې په حواله باندې یو څو خبرې کوو. السلام علیکم احمد خان. وعلیکم السلام. نوم دی احمد دی د پلار د څه نوم دی؟ تاج محمد. تاج محمد. دا راته ووایه بچې ته کوم سکول کې سبق وایې د سکول د پوره نوم څه دی؟ آباد شهید پبلک سکول. آباد شهید پبلک سکول. دا راته ووایه چې ته چېرته تللی وې او دومره وخت یې چېرته تېر کړو موږ ته لږ شان ته ووایه. دا تی ملګري ته تللي وو دیره ته بیا لاړو هلته هم پوره وخت تېر کړو. ښه نه دا ته د سکول په ټایم کې لاړې که نه چې د سکول چوټي شوه نو بیا لاړې؟ سکول چوټي شوه نو بیا لاړو. څوک در سره تللي وو که نه یوازې تللي وې؟ دا سکول ملګري را سره وو. سکول ملګري و در سره. ښه دغه ملګري دې څه نوم او تا ورته وی چې ځو که نه هغه درته وی چې ځو؟ هغه راته ویل ځو داود نوم یې و. داود نوم یې و. نه نو چې بیا لاړې نو څه ټایم ته ملګري ته څه ټایم ورسېدې؟ د غرمې 2 بجې پلینکو چې کېناستو نو دغه ماښام بانګون ته 10 منټه وویل چې ورسېدو. چې ته ملګري ته ورسېدې؟ 10 منټه وویل. نو یارېدې نه؟ ژړل مې بس. څه ټایم دی ژړلی؟ بس ماسخوتن یې بس چې بانګونه یې ویل نو ژړل مې. ښه نو تا ته خو بچې تا ته به کور پته نه ده چې امي داجي او ټول او کور والا رونه خویندې ټول درپسې خفه وو نو تا دې ته کیاته نه دې ترې سوچ نه و؟ تا خو وایي چې بس مزه ده. نو بیا دیر ته ورسېدی که نه بیا څنګه چلو شو؟ دیر ته نیمې لاره کې بس بیا پلین کوچ کې را سره بیک و هغه رانه لاړو په پلین کوچ کې. روک شو؟ بیک در سره لکه اوس کور نشته دلته؟ نشته اوس. او سکول ته نن تللی وې؟ نه نه هم تللی. ښه نه چې بیک خو درنه لاړو ته پلین کوچ نه کوش وې د روان پلین کوچ ته نه یې ټوپ کړه که نه پلین کوچ چېرته ودرو کوش وې کلنډر او ډرایور ته څه ووایي چې مونږ څه کوو چېرته ځو؟ ګړی په دیر ته لږه شانتې لاره پاته وه چې کوش وو هغوی مانځلې لاړل نو بس رانه تللی پلین کوچ وه. ښه لکه هغوی مونځ ته ودرېده نو تاسو ته بیا پاتې شوې او پلین کوچ ته نه لاړو دیر ته. نو پیسې میسې چا سره وې تا سره وې که ملګري سره مې پټې کړې مو وې پلار در کړې وې څنګه چلو؟ ملګري سره مې یو چرګه ورسره وه کور کې هغې خرڅه کړی و یو حزبي. نو بیا چې کله تاسو مونځ کوو او ګاډی درنه تېر شو نو چې ګاډی تاسو راغی او ګاډی تللی و نو ړکې م څه وې چې اوس به څه کوو؟ بس هلته بیا یو تیز رفتار والا و نو اوس هم دیر ته به م بوځوي نه دیر ته به م بونځم اډې ته به م واپس بوځم تی ملګري نو اډې ته یې بیا بوتلو. واپس تی ملګري اډې ته رالی نو چې واپس تاسو تی ملګري اډې ته راورسېدی که نه چې تاسو روانېدی نو 10 منټه کم لکه مونځ ته پاتې نو چې کله تاسو ورسېدی مطلب د واپس تی ملګري اډې ته رالی نو بیا څه ټایم و؟ بیا دغه ماسخوتن 11 که 12 بجې وې. 11-12 بجې خو شپه یي؟ شپه و بیا هلته به دوباره دیر ګاډي کې کېناستو نو سړي راته ویل کوم نه راتښتېدلې او چکر له راغلی نو روټۍ هم خوړلی ویم نه بس روټۍ راباندې خوړو بیا یې راله روم ونیو بس په هغې کې بیا سملاستې سهار وختي بیا روان شو. هغه کس څوک او د کوم ځای تاسو پېژندو که نه پردی څوک و؟ پردی څوک و د دیرو وه. د دیرو ښه سړی و؟ ښه سړی و. ښه نو بیا واپس مردان ګاډي کې څنګه کېناستې مردان ته بیا څنګه رالې؟ بیا چې سهار وختي وه رالم بیا پلین کوچ کې کېناستم رالم. ښه نو اډه کې کوش وې که نه بل ځای کې کوش وې مردان کې بیا کور ته څنګه رالې چې کور ته رالې که نه نو څنګه چلو بیا؟ بغداد کې کوش وم او بیا کور ته رالم. کور ته رالې؟ کور ته چې رالم تاڼۍ ته لاړو راپورټ هم واپس کو. ښه لکه پلار د راپورټ هم کړو؟ ښه او پولیس مولس و درله خار مار در واچو داسې چې ته خو ډېر په خیر راورسېدې؟ 2 خار یې راته واچول.
ایسیچو صاحب ورته دوه ښه راچولي. نور ماشومانو ته څه وایې چې یاره د کور نه مه تښتئ، دا نه ښه مور او پلار د سړي خفوي، او چې بیا ماسخوتن شي نو د سړي زړه خفوي چې دا زه چېرته راغلم. نور واړه چې څوک د کور نه تښتي او سکول ته نه ځي هغې ماشومانو ته څه وایې؟ زما هغوی ته دا درخواست دی چې کور نه مه تښتئ، سر کې به خوشحاله بیا به وروسته خفه یې ژاړې باسئ، مور به راته یادېږي خوب به دل نه درځي. بلکل قدرمنو، دا د 10 کلن احمد چې د مردان سره تعلق ساتي، دا د هغه وینا و. هغه وایي چې کله تاسو ګاډي ته خیږئ نو تاسو به خوشحاله یې، خو چې ګاډي سفر وکړي او شپه شي او ماسخوتن شي او د کور هغه رونق او هغه رونه خویندې مور او پلار هغه محفل هغه هر څه درته در یادېږي، نو بیا به تاسو ته ډېره ژړا درځي. قدرمنو، د خپلو ماشومانو ډېر خیال ساتئ. او هغه ملګری دی اوس راغلی دی که نه؟ هغه اوس هملته هغه دیر کې دی، پرون ورپسې پلار تللی وه، پرون اول پرون شپې مو کله پیدا یې نه کړو. هغه لکه نورم نه، نو تاسو نه هوټل کې هغه جدا شو، هغه ملګری در نه هوټل کې جدا شوی دی؟ نه بس زه ترې رالم، هغه راته مه ځه نو ته هم راځه. هوټل کې مو یو ځای شپه کړې وه؟ ښه، نو هغه سړي ته مردان ګاډي کې کېنولې وه، هغه یې د دیر ګاډي کې کېنو؟ او دیر ته وي لږ وروسته وځم بیا. ښه لږ وروسته هغه چې لکه ناشته ماشته وکړي بیا وځي، لکه هغه سور کې خو ته خفه وې، نو مور ښکل کړی که نه وې وخلې څنګه چلو؟ ښکل یې کړم. ښکل یې کړی، وې نه وخلې؟ نه. او پلار در پسې خفه و؟ پلار خفه و. او مور در شپې خوب کړی و؟ نه. ولې خوشحاله وه ډېره که نه خفه وه؟ خفه وه ډېره. چا پسې؟ ما پسې. ښه ده بس ده. دا احمد دی، دوی اوس ما سره دا واده کړې ده چې یاره نن نه پس نه به زه د کور نه چرته هم نه ځم، او چې ځم چا کره تروریانو کره به ځم، ماماګانو کره به ځم، هغه به هم دی د مور او پلار نه تپوس کوي چې کله د مدرسې او د سکولي چوټۍ نو دی به یو ځای ته بل ځای ته شپې له ځي. خو ده دا واده کړې ده چې نن نه پس نه به زه بغیر د اجازته چرته هم نه ځم. هم داسې ده واده دی ده. او ایسیچو هغه څپېړه خو ورته یادېږي نه؟ 2 څپېړې یو ډېر یادېږي نه. قدرمنو، که زمونږ د دې ماشوم د خبرو نه تاسو لږ غونته هم عبرت میسج پکې وي نو مهرباني وکړئ دا ویډیو خلکو سره شیر کړئ چې نور ماشومان نور هم داسې ماشومان چې ذهن یې کار نه کوي که عمرئ نو چې دا ویډیو هغوی وګوري چې دې ماشوم باندې څه تېر شو د شپې که نه ګاډي ته لاړو بیا په یو انجان ځای کې د یو 10 کالو ماشوم څنګه شپه کوي نو دا به ده ته پته وي مونږ ته خو په الفاظو کوي خو یقینا چې ډېره سخته ده او ټولو ماشومانو ته پکار دی چې د خپل مور او پلار د خپل استادانو ریسپیکټ کوي د هغوی خبره مني د هغوی انسټرکشن ځان باندې فالو کوي او د هغوی د اجازت نه بغیر چرته نه ځي. ډېره مهرباني والسلام.